زرعه ویلې کیږي. د دې ابو زرعه بارک رازی رحمه الله دا حافظ الحدیث و د احادیث یادو. یو ځل د دې یو شاګرد نوې واده شوی و، نو په دې مجلس کې تر ناوخته پورې ناست خپل استاذ نه احادیث زده کول. نو استاذ نه احادیث زده کول نوې ورته کور کې ناسته ده چې تاخیر وشو ناوخته لاړه. نو ښځه ورته وایي چېرته وې؟ وی زه خو استاذ سره ناستم ماته حدیث زده کول. وی زه وی ستا د استاذ داسې دا بعضې ښځې ډېرې کمکلې وي. نو ستا د استاذ داسې هغه له خو څه ورځي نه پسې نه پوهېږي، ټول وخت یې هغه سره ضایع کو، زه درته نوې دلته په کور ناسته یم. نو ورته وایي وی که زما استاذ ته 1,00,000 احادیث نه وي یادې وي ته په ما باندې 3 طلاقه. نو چې کله دا خبر او که ښځې هم سرونې و، ښځې خو خبرې وکړي خلک سړي غوسه کي، نو چې بیا کله رستو ورته پته ولګي چې دا مې څوک به بیا یخې ناستي. نو دا ښځه هم همداسې کېناسته او سړی م سر یې نیولی دی چې دا مې څه وویل. اوس خبره استاذ ته پاتې ده، وي د دې مسلې حل به سره وځي. سحر راځي ښځه خاوند ابو زرعه رحمه الله کله چې ورته وړاندې کینی، ابو زرعه صاحب نه تپوس کوي حضرت وی بیګا خو مې داسې مسله ویلې ده ښځې ته، وي ښځې راته ستا باره کې خبره وکړه. ما ورته وی که زما استاذ ته 1,00,000 احادیث نه وي یادې ته په ما باندې 3 کاڼي طلاقې. نو ابو زرعه صاحب ورته په خندا شي. زه وی خپل معاملات او خپل ژوند د ښځې سره تېروه. وی 1,00,000 احادیث خو ما ته داسې یاد دي لکه څنګه آب خلکو ته الحمد و صورت فاتحه یادوي. دا هغه خلک دي چې حافظ الحدیث دي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث موږ ته را رسولي دي. د ده چې کله د مرګ وخت زنقدن کې مبتلا، نو دې وخت کې شاګردان یې وایي چې ابو زرعه صاحب ته کلمه څنګه وړاندې کو. نو هغې سند شروع کو، د حدیث لوی سند چې کله هغه سند آخر ته رارسي، نو دی پوه شو چې دی ماته د دې اشاره راکوي. نو د ژبې نه شروع کو، من کان آخر کلامه لا اله الا الله. حدیث پورا دا دی دخل الجنه، نو لا اله اوی نو دخل الجنه په خوله رانغه ساتې نه وته. نو علما وی لا اله خود پوره اوی خو جنت ته عملا الله داخل که. داغه محدثینو چې الله لوی مقام ورکړی دی. نو بیا د پسې چې کم دا محدث دی او صحابي دی، نږدې صحابي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې 3.5 کاله د الله رسول په صحبت کې تیر کړي دي او 5,300 احادیث د ده نه نقل شوي دي. او ابو هریره صاحب داسې صحابي چې د مرایشي رضی الله تعالی عنها جنازم دی کړې ده، او دا هغه صحابي چې لوی مقام والا صحابي دی. یو ځل راځي او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي ای د الله رسوله، وی زما مور تا پسې ډېر بد رد وی اسلام خو د ده مور نه وروړی، وی ماله اجازت راکړه چې مور ووجنم. د الله رسول ورته خاندي، وی دعا ورته وکم او وی کا اجازت دله درکم. وی د الله رسول دعا ورته وکړه چې څنګه د الله رسول لاس اوچتی نو دی منډه کوي. وی زه ګورم چې زه اول لسم که د الله رسول دعا مخکې رسي. وی چې څنګه لاړم دروازه مې وواله، وی مور مې تاخیر سره دروازه کولو کا. وی ما وی مورې څه دی کول؟ وی غسل مې کولو. ما وی چې ما ته کلمه ووایې زه په پیغمبر باندې ایمان راوړم کلمه وی. هغه صحابه دي چې قربانیانې ورکړې دي. یو ځل وی خلک راغه، وی خلک څوک د کجورو باغونو ته انخته، چا تجارت شروع کی. وی ما تجارت پرېښو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صحبت مې اختیار که. وی چې کله د هغې په صحبت کې کېناستم، وی ما نور څه نه، وی ما حدیث راغونډول. وی یو ځل مې شکایت وکړو د الله رسوله ما ته حدیث نه یادېږي. وی راته وی خپل څادر دې وغوړوه. وی څادر مې چې کله وغوړه، نو الله رسول خپل لپه په هغې کې توکه او وی واپس زما دې سینې سره یې ولګولو. وی تر نن ورځه پورې چې کم الفاظ د الله رسول د خولې نه ویستي دي، وی ما نه چېرته نه دي هیر شوي. وی ما د دې ګټه وکړه او آخره وخت کې لوی محدث پاتې کېږي. یو ځل ورله څوک دعوت ورکوي، چې کله یې راوغوستو دعوت له
یو حدیث بالمعنوي. حدیث بالمعنی دې ته ویل کېږي چې خلک په خپله د هغه خبرې تعبیر کوي. مثلا یو سړی چاته خبره وکړي دی هم هغه الفاظ نقل نه کړي، خپل تعبیر د هغې مخکې وکړي. او یو حدیث بالالفاظي هغه وي چې کم سړی د چا نه څنګه الفاظ نقل کړي هغه شانتې الفاظ مخکې ورسوي. دی وایي زما په ابو هریره باندې شک رضی الله تعالی عنه چې دی حدیث بالمعنی وایي. دوه کاتبان پیدا کا هغې ته وایي چې د پردې شاته کښېنه، ډوټۍ دعوت یې وله کړی وي، ما ته د الله د رسول څه احادیث ووایه. نو هغه مجلس کې کښېناستو، بلا شی احادیث یې ووې او هغې ته نه ولیکل. یو کال پسې بیا راوغوښته، وی ما ته د پیغمبر هغه احادیث ووایه چې کم د مخکې کال ویلو هغې ډېر خوند کړی چې دوباره ورته هغه احادیث وی. نو کاتبان ناستې وي من او عن په هغې کې فرق نشته وي، دا حدیث بالمعنی نه دی بلکې د پیغمبر الفاظ هم دکه شانتې دي. دکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ځل په مجلس کې ناستم، د الله رسول فرمایي وی کم سړی چې سبحان الله وبحمده ووایي وی سل پیره د ورځې ووایي وی که د سمندر د زګونو عمره ګناهونه ولې نه وي، وی الله ټول د ګناهونه معاف کړي.